دې زلمیو واده نه دی کړی، ګویدن مو ته کړي د روژې نه 15 ورځې مخکې ده ته ما دغه پونې 6 بجې د خپل ځان فرش رافرش کړی، کپړې چینج کړي، 6 بجې دی د کور زیارت وتلی. ورځ په مازدیګر باندې د کوره ووتو 6 بجې دې روډ ته ووتلو. نه جي ستاسې څه غلطي وکړه موږ تر اوسه پورې نه ولیدلي، ځکه چې دی مونږه ماشوم مونږ سره رالوی شو. نه دي داسې خبره نه ده چې څومره ملګري یې دلته کې په مقام مونږ سره ناست دي، لیکن دا ټول پولیس والا بوتلي وو واپس راملل، خو لیکن دی څه داسې خبره مونږ ته نه رحیم زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عامر خټک. دې وخت کې زه ډاک بسود کلي ته موږ راغلي یو او دلته کې څو ورځې مخکې یو افسوسناکه پیښه شوې وه چې په هغې کې یو ځوان یو ورځ مخکې هغه غایب شوی و، بیا په دویم ورځ د هغه ډیډ باډي په نږدو په پټو کې میلاو شو. نو راځئ د هغې کور ته موږ راغلي یو، د هغې والد صاحب سره سبز خان د هغې والد صاحب نوم دی، هغه سره کینو او هغې نه څه معلومات اخلو چې دا واقعه څنګه شوې وه او څه. راځئ چې ورشو نورې خبرې هغې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عامر خټک. اسمان ټي وي باندې تاسو ته مخاطب یم. دې وخت کې زه ډاک بسود کلي ته راغلی یم چې څو ورځې مخکې دلته یو افسوسناکه پیښه شوې وه. دا یو ځوان چې کوم تصویر تاسو ما سره په دې سایډ باندې کتلی شئ، د یو افسوسناکه واقعه شوې وه. هغه واقعې ته دلته موږ د غمزده خاندان ته راغلي یو او دی سره ناست یو، د هغې والد صاحب ما سره ناست دی او دی نه زه تپوس پم کوم چې دا څه واقعه شوې وه، څنګه شوې وه. راځئ چې اول د دې تعارف وکړو. لالا تاسو نوم څه دی؟ سبز خان. سبز خان لالا، د عثمان چې کوم تاسو زوی و د سره څه واقعه شوې وه او دا څنګه شوې وه، په څه دویم تاریخ باندې شوې وه؟ دا په 27 تاریخ د زیارت ورځ په مازدیګر باندې د کوره ووتو 6 بجې دې روډ ته ووتلو. 6:30 بجې زه موبایل بند شوی دی، موږ ته کور ته واپس راونه رسېدو. موږ تاڼې ته لاړو، رپورټ مو ولیکلو، وګرځېدو، خپل کوشش مو وکړو، خو لیکن سړی موږ ته میلاو نه شو. د هغې نه بعد پکې بل تاریخ پکې تېر شولو، 28 تاریخ پکې راللو. د 3 بجې د جمعې په ورځ باندې دی موږ ته مړ میلاو شولو د ډاک بسود د هسپتال سره. او دا قتل چې شوی دی دا په 10 کیلومتر اریه کې خوشا شوی دی. د ډاک بسود چې کوم د هسپتال دی دې سره دې تاسو ته خبر څنګه میلاو شو چې دلته څوک پروت دی او تاسو ته څنګه دا یقین رالو چې همدا زموږ زوی کیدی شي؟ چېرې چې دا دغلته کسانو لوونه کولو او هغه یې وویل چې دلته کې یو لاش پروت دی، تاسو د دې معلومات وکړئ چې دا څوک دی. هغه چې موږ هلته کې لاړو نو هغه زموږ عثمان پروت دی. دا خبر تاسو ته اول راغلی او که نه اول پولیس ته میلاو شوی؟ نه جي دا خبر اول موږ ته میلاو شوی، پولیس ته نه یې میلاو شوی. نو بیا تاسو نه دلته نه څوک ورغلل؟ نو بس ټول کلی مو چلېدو، موږ خپله مو چې موږ ته نو موږ چې هغه ته ورسېدو نو بیا د موبایل هم راغللو، کټ کې مو راواچولو، نو روډ ته مو راووستلو، پوسټمارټم له مو یوړلو. بهرحال پولیس هم په کوشش کې لګیا دی، خپل مدد موږ سره کوي لګیا دی. تاسو موږ خو په فیسبوک باندې په ډیرو پیجونو باندې دا راغلی و چې دا عثمان هلک یوه شپه مخکې ورک و، بیا سبا ته خبر رالو چې دغه شان هغه ډیډ باډي میلاو شو که نه. نو دا چا ویشتی و که څه چلو دی سره څه وکش بکش شي او څه جګړه شوې وه که نه بس ډایرکټ چا ګولۍ چلولې ده او مړ کړی و؟ یاره جي زما چا سره هېڅ جنګ جګړه نشته دی، هېڅ دښمني مې نشته دی. مازدیګر مونځ یې په جومات کې وکړو، 6 بجې د کوره ووتلو او د 6:30 بجو نه د ده موبایل بند دی. نو موږ ته چې په 28 تاریخ 27 نه دی ورک شولو، په 28 تاریخ باندې 3 بجې موږ ته چې میلاو شولو نو دی په سر باندې لګېدلی و او په غنمو کې پروت و. څنګه چې تاسو وایي دا په سر باندې لګېدلی و، نو د پوسټمارټم رپورټ نه تاسو ته څه داسې ډاکټرانو ویلي چې دی خپلو کې څه چا سره وکش بکش یا جنګ جګړه یا څه داسې لاس؟ نه جي هېڅ جګړه نشته، مړ راته میلاو شوی و چې لاړو، شپه پرې تېره شوې وه، شوې د ورځې په 3 بجې باندې مازدیګر موږ ته میلاو شولو، کور ته مو راوړلو او په 9 بجې باندې موږ وسپارلو، جنازه مو وکړه. دا خو ډېره افسوسناکه واقعه وه. دا راته ووایي چې د عثمان دلته کې خپل کلي کې خپل کور کې خپلو ملګرو سره تاسو سره دغه څنګه و، بیهیویر څنګه؟ یاره جي
هغه دومره ښایسته زندګي تېره کړې ده په دې کلي کې تپوس کې په محله کې تپوس کې په دغه جومات خدمت ته یې کولو د جمعې ورځ چانده به هغه غونډول جومات خدمتونه ټول عمر کړي دي خپل لمونځ اودس یې کړی دی د هلکانو لمونځ به یې چې کوو دغه دی کې به ناست وو دغه موتر مونځ به یې چې کوو نو کور ته به واپس راغلو او د زیارت په ورځ باندې دې 6 بجې د کور ووتو لمونځ یې وکړو دې روډ ته ووتو د روډ نه بیا واپس کور ته راونه رسېدو صحیح او بل افسوسناکه واقعه خو د ده ملګري څه وایي چې چا سره یې دې نه مخکې څه شور څه قسم ته څه جګړه مګړه یا څه هسې لکه هغه خولې تکرار چا سره راغلی خو نه نه جي داسې هېڅ خبره نه ده چې څومره ملګري دلته کې په مقام موږ سره ناست دي لیکن دا ټول پولیس والا بوتلي وو واپس راملل خو لیکن دوی څه داسې خبره موږ ته نه کړې چې یاره د عثمان الله چا سره جنګ وکړو الله چا سره خوله ووهله د دې خبرو هغه نه صحیح او بل یو تپوس دا کومه چې دا خو زلمی و د خو واده لا نه و کړی کوژدن مو ته کړې وه دې زلمي وو واده نه دی کړی کویدن مو ته کړي د روژې نه 15 ورځې مخکې ده ته ما کویدن کړي ده ماما لور مې وله کړي وه عمر یې څومره و 21 سال عمر دی 21 کاله او هسې د کور کې چمګه خپل کور کار نه علاوه د څه روزګار کولو که مزدوري به یې کوله څه به یې کول په ده باندې ما هېڅ مزدوري نه کوله ما همدغه مال له خدای حواله کړو زه ډرایور یم پردی ګاډی چلوم خپل لمونځ اودس به یې کولو کور کې راته پردی میخه ولاړه سلیخانې واله هغې راته میخه اخیستې او هغې ته به شوتل مې کړی دغه شوتل بیا راوړلو او باقي به کور صحیح او تعلیم مور باندې کړو سکول سبق یې ویلو که نه دین میټرک پاس دی او مخکې نور څه سبق یې نه ویلو نه جی مخکې سبق یې نه وی ویلی پادوړ مولا جوړ کړی و او پیسې مې جمع کړې وي په دې لشلو ورځو کې دی روان و بار ته تلو خو لیکن نصیب یې نه ونه رسېږو دا لکه ډېر افسوسناک خبره ده او ډېر د غم خبره هم ده موږ هم په دې باندې ډېر زیات خفه وو دا موږ ملګري چې کوم اسمان ټي وي هیډمن هم دی نو دی ورځ دا خبره وکړه چې یار دغه شان زموږ ملګری دی الله دې تاسو ته او تاسو ټول خاندان ته صبر درکړي او ډېره د افسوسناک خبره ده دا راته ووایي چې پولیس ته چې تاسو راپورټ وکړو اوس خو پولیس تاسو سره مکمل تعاون کوي انشاءالله امید دې لره به چې موږ سره ښه برابر په مرسته باندې چې ظلم شوی دی تیزه شوی دی کوشش کې ښه برابر روان دي دا چې چا هم ظلم کړی دی انشاءالله که الله ته منظور وي نو زر تر زره به نشاندهي وشي او پولیس چې څنګه تاسو تعاون هم کوي او زمونږ د خپلو چارواکو نه د دې علاقې چې کوم مشران دي که پولیس والا دي ټولو نه دا امید لرو چې په ښه طریقې سره به دی د دې انکوایري دغه به وکړي او هغه انکوایري په دغه کې چې څوک هم الله دې وکړي چې کوم ګناهګار یي هغه د خدای پاک پکې پیدا کړي بې ګناه د خدای پاک ته نه ټول وساتي نو نور دې تاسو څه ویل غواړئ زموږ په دې اسمان ټي وي باندې تاسو اوس موجود یې خبره کوو چې یاره موږ ډېر غریبانان یو کمزورو دشمنون یو موږ سره انصاف وشي موږ صرف انصاف غواړو عثمان قاتلان دې میلاو شي نور زموږ چا سره وده نشته دی د دشمنون یو تاسو لکه د قانون نافذ کول نو ادارو هم دا کوي او چې الله دې وکړي چې میلو شي او تاسو انصاف غواړئ چې هغه قاتل ته مخکې شان سزا میلو شي چې کم ظلم او کم هغه عثمان سره کړی دی دغسې خبره ده چې نور که څه ویل غواړئ نه جي نوره څه خبره نشته چې موږ وایو چې کم ظلم عثمان سره شوی دی او دغه قاتل ته داسې سزا میلو شي دغه ظلم دې سره وشي دا راته وایي چې عثمان سره جیب کې څه پیسې وي یا څه و چې هغه په دې وجه باندې څه ټکیتي ورسره شوي ده که نه څه وجه کې دي نه جي عثمان سره په جیب کې پیسې نه وي موږ په ګنو باندې سپرې کولو صرف 550 روپۍ د سره په جیب کې وي چې زه دوی راوړم دوی ته تللو نور د سره هېڅ هم نو کوم موبایل چې ته سره و نو هغه موبایل واپس ته نه یې میله شي هغه ته نه دغه کسانو ځان سره وړي دغه قاتلانو ځان سره وړي سرز بھائی الله دې تاسو ته صبر درکړي او مینوالو دا تاسو خبرې واورېدې چې دې خاندان سره ډېر زیاتې شوې دي ظلم شوی دی او دی هم دا غواړي او موږ هم په دې خپل اسمان ټي وي باندې چې کوم د دې چارواکي دي قانون نافذ کولو والا ادارې دي ډي اس پي صاحب دی پولیس والا دي ادارې دي ټولو دا ریکویسټ کوو چې د عثمان قاتلان دی زر تر زره ټریس شي او چې دی ته انصاف میلو شي مینوالو دې نه مخکې تاسو د عثمان مرحوم والد صاحب خبرې واورېدې اوس ما سره د مرحوم عثمان تره ناست دی تاسو نوم څه دی رب نواز خان رب نواز بھائی دا راته ووایي چې د عثمان تاسو ورارو
د ده لکه والدین ته خو ټول خپل بچي لکه ګلونه یې که نه هغه وایي چې څه یې دا وایي. ده هسې تاسو څه پکې لیدلي وي چې داسې څه غلطي پکې وه؟ نه جي ستاسې څه غلطي ورکوم تر اوسه پورې نه وه لیدلي. ځکه چې دی مونږه ماشوم مونږ سره رالوی شو خبره لکه د بچو غوندې. که داسې څه ټایم به ټایم و یاره څه کار پسې به مونږ واستولو نو مونږ ته چېرته په شان وکتلي یا څه داسې دغه سپوره خبره د ده طرفه مونږ ته نه وه میلو شوي. بعضې اوقاته خبره هلکان یې خامخا که داسې خبره به رامغه خبره دی به غوسه شو خفه به شو مونږ به مخه نه وړه. خو داسې یو موقع داسې یو ټایم به راغو چې خبره دی مونږ له خپله راغو او مونږ به یې اواز وکړو خبره شو ټیک ده مونږ مشرانو دا زموږ کشر و که نه د اختر نه وړاندې هم دا یو صورت څه مسله زما او د ده منځ کې خدای شته راغلې وه. د ترې خفه شوم اختر په ورځ ما ته کمرې ته راغو خبره شوه چې یاره کاکا اختر دې مبارک شه. نو یو داسې انسان و چې هغه په زړه کې مطلب څه داسې میل څه داسې خیره یې کتې نه ساتلو. تاسو څنګه خبره کوئ؟ جی نو دا چې په دغه ورځ باندې دا واقعه وشوه تاسو چېرته وئ؟ دلته وئ که چېرته بل ځای کې وئ؟ نه جي زه دلته وم. زه اصل کې په دغه ورځ باندې پټي کې وم پټو ته تللی وم. ما سره څه پټو کې مو کار مار کولو او په دغه سهار باندې تقریبا داسې 9:30 بجو ټایم کې د ما ته رنګ وکړو څه دوی په کار وه د زري د پټو دپاره. جی جی نو اصل کې دی په دې دویانو باندې ډېر فایدونه د ما ته وایي چې را کومه دوی راوالم. ما ته هغه نوم ټایم سره وشم ما ته یاره ته دغه دوی راواله د پټو دپاره بیا به وروسته انشاءالله ګورو. په هر حال زما او تر منځه دغه خبرې وشوې او دا د دې نه پس بیا تللی دغه دوی دا چولي د پټو باندې مطلب شوتل ګیا مې راوړي ده او دغه پونې 6 بجې د خپل ځان فرش راپرش کړی کپړې چینج کړي 6 بجې دی د کور اوتی دی 6 بجې دی د کور اوتی دی چې د واپس بیا دوباره کور ته نه شي. تاسو ته د مرګ پته په بله ورځ په دویمه ورځ باندې او ولګېده؟ جی 3:30 بجې تقریبا موږ ته راته پته ولګېده چې اطلاع وکړه چې ماسپښین او جی او د هغې شپې تقریبا د 27 تاریخ چې کوم مطلب ورځ وه او د 28 تاریخ نایټ و د 10:30 بجو نه چې مونږ اثر په دو شوي نو مطلب 3:30 بجو پورې د پسې مونږ اوس کړي هر ځای مو چاڼ کو هر ځای مو چاڼ کو یو ځای مونږ نه نو پاتې مونږ یو ځای نه پرېږدي. او اوس مرحوم خو لاړو د هغه یادونه صرف پاتې شو که نه جي؟ بالکل ظاهره ده چې مور ته پلار ته مور خو شته که نه؟ او جی مور شته نو دا ډېر غټ غم وي که نه؟ نو الله دې تاسو ته ټول ته صبر درکړي او تاسو اوس په خپله څه خیال دی چې د ده قاتلان به انشاءالله میلاو شي؟ انشاءالله امید خو دی ځکه چې مونږ سره د ډي سي پي صاحب ایسي شو صاحب پوره تعاون دی زموږ خبره هغوی نه پوره امید دی هغوی پوره سپورټ مونږ سره مطلب روان دی فی الحال او امید کوم د ربه چې انشاءالله د قاتلان به میلاو شي مونږ مطمئن یو. څنګه چې تاسو د عثمان تره خبرې هم واورېدې او انشاءالله امید لرو چې د عثمان قاتلان به خامخا میلاویږي. ډېره مننه. السلام علیکم.